أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بركتن والده غزات بيده الملك چپ قبضه هغه کی بادشاہی دا پدست قدرت د هغه کی بادشاہی دا وهو على كل شيء قدير او دغه ذات دے په هر سیز قدرت لرونکے الذي او دغه ذات هغه دے خلق الموت والحیات چې پیدا کړی دے مرگ او ژوند لیبلوکم د دې دپاره چې امتحان واخلي ستاسو ایکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې ډیر ښایسته دی په اعتبار د عمل سره ډیر ښه دی په اعتبار د عمل سره په عملونو کې تعداد نه بلکې حسن معتبر دی اخلاص پکې معتبر دی ښکلیوالی پکې معتبر دی لکه وایي لږ هم ښه دي چې د کار وي نه چې سل وي یا هزار وي هسې نه چې د اوښانو لوی قطار وي نو لږ عمل خو په اخلاص سره او ښایسته طریقې سره ایکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې ډیر ښایسته دی په اعتبار د عمل سره وهو العزیز الغفور او دغه الله غالب دی بخونکی دی الذي او دغه ذات هغه دی خلق 7 سماوات چې پیدا کړي دي و اسمانونه طباقا تهبته د یو بل د پاسا ما ترى في خلق الرحمن نبوینه تو پیدا وخت د رحمان ذات کی پاغ مخلوق د رحمان ذات کی من تفاوت سعیب سکمه فرجع البصر پس وگرزوت نظر خپل هل ترى من فطور آیا اینی تو سچاود لرا سخلل و سنقصان لرا ثم ارجع البصر کرتین بیا وگرزو نظر تا کرتین بار بار ینقلب الیکا نرا واپس بشتاتا البصر دا نظر خاسئا نامرادا وهو حسیر او وی بدا نظر ستړی د موندلو د صعیب نه د موندلو د سچاوت نه په اسمان کې ولقد زینا السماء الدنیا او یقینا ښایسته کړی دی موږ دا اسمان د دنیا لرا د اسمان نږدې لرا بمصابیح په ډیوو سره په چراغونو سره په دې ستورو سره وجعلناها او ګرځولي دي موږ دا ستوري رجوما للشیاطین وشتونکي د پاره د شیطانانو واعتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کړی دی مونږ د دغې شیطانانو دپاره د کافرانو دپاره عذاب السعیر عذاب د اور عذاب لمبو والا وللذین کفروا او د پاره د هاغې کسانو چې کفر کړي
بربهم پر رب خپل باندې عذاب جهنم د دوی د پاره عذاب د جهنم وبئس المصير او ډیر بد زید ورتللو د جهنم اذا القوا فيها هر کله چې وګرځولې شي دوی په دې جهنم کې سمعوا لها شهيقا نو اوري بدوی دی جهنم لرا شهيقا بد آواز غړمبار سخ آواز وهي تفور او دا جهنم بجوش وخی په داسې حال کې چې دا جهنم به خوټ کیږي جوش به وخی تکاد تمیز من الغیظ قریب دا چې وچوي دا جهنم د غسینا کلما القی فیها فوج هر واری چې وګرځولې شي په دې کې یو ډله سألهم خزنتها نو تپوس په وکي د دوینا هغه داروغه د جهنم هغه چوکیدار او ذموار د جهنم الم یأتکم نذیر آیا نو راغلی تاسو ته څوک یرونکی قالو نو بوی دا کافران بلا ولنا قد جاءنا نذیر یقینا راغلے و منگ تیرون کے فکذبنا پس منگ تکذیب کڑے و دہغا انکار مکڑے و دہغنا وقلنا اویلی و منگ ما نزل اللہ من شیء چند دے نازل کڑے اللہ تعالی حس یو سیز لرا ان انتم الا فی ضلال کبیر نئی تاسو مگر یی پا گمراہی غٹکی وقالو اوائی بدوی لو کننا نسمع او ناقلو کاش چه اوریدلے وے من او ناقلو یا دا عقل نکار اغستے وے من یعنی سوچ مو پکڑے وے ما کننا فی اصحاب السعیر ننبو من پاغی خاوندان دور کی فاعترفوا بذنبهم پس دوی با اقرار وکی د گناہ پل فسحقا لأصحاب السعیر پس ہلاکت دے دبار د خاوندان دور ان الذین یخشون ربهم بالغیب بیشک هاغ کسان چی یریگی درب خپل نپ غیب سرا پنا لیدل سرا لهم مغفرت و اجر کبیر نو وی بد دوی د پار بخنا او اجر لوی بدل لویا و اسروا قولکم او اجهروا به کپټوي تاسو خبر خپلا او اجهروا به یا خکار کوي دی لرا انه علیم بذات الصدور بیشک دغ الله پوه دې پر رازونو د سینو باندې الا یعلم من خلق آیا پوه نه دې دغ ذات من په هغه چا خلقا چې پیدا کړي دي هغه یعنی یقینا په پوه دې خالق ته د خپل مخلوق علم وي
وهو اللطیف الخبیر او دغ اللہ باریک بین دے خبردار ذات دے